آیت نمبر 11 شپاړسم رکوع دریشتم سپارہ صفحہ نمبر 58. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین صدق اللہ العظیم. سورہ زمر آیت نمبر 11 شپاړسم رکوع دریشتم سپارہ. پدې آیتونو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافرانو ته کلم کلا اعلان د دې خبرې کوي چې زه ستاسو د معبودان باطلونه بیزار یم، زه د هغې نه منم او زه صرف چې کوم د عبادت د چا به کومه د الله رب العزت. په دې آیتونو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین مکه ته کلم کلا دا اعلان کړی دی چې د عبادت لایق هم صرف الله رب العزت دی، اور دویم دا زه صرف د الله رب العزت عبادت بکوم بل د هیڅ چم نشم کولی. نو په دې کې نبی علیہ السلام د دې خبره اعلان کړی دی. قل تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انی امرت بیشک ما ته حکم شوی دی ان اعبد الله چې عبادت کوم د الله رب العزت مخلصا خالص کړي له الدین د الله د پاره دین دی، و امرت او ما ته حکم شوی دی لئن اكون اول المسلمین چې يم دز اول د مسلمانانو نه. قلت وتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام انی اخاف ان عصیت بشک زیریکم کچر معنا فرمانی وکړه ربی د خپل درب عذاب یوم عظیم د عذاب یوم عظیم د لوی ورځې د عذابنا. قلت وتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله اعبد خاص د الله ز عبادت کوما مخلصا له دینی خالص کړی دې د پاره دین خپل دین فعبدوا فاستاسو عبادت کوي ما شئتم د چا چې تاسو غواړئ من دونه د الله نه ما سوا. قلت وتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان الخاسرین الذين بشک نقصان کوونکي دي هغه خلق الذين خسروا خلق چې نقصان وکړلو انفسهم د خپل ځانونو سره واهليهم او د خپل کوروالو سره يوم القيامه فرزت قیامت على ذلك ورهم داده والخسران المبين هغه نقصان دی خکارا لهم د دوی د پاره بوي من فوقهم د دوی د پاسنه هم ظلل سایبان نبوي من النار د اورنا ومن تحتهم او د دوی د لاندې نبوهم ظلل سایبان نبوي. ذلك يخوف الله به هم دا خبره ده چې ویروي د الله دینا من عباده د خپل بندگانان عباده خپل بندگانان یا عبادی ای زما بندگانانو فاتقونی پستاسو یریږي زمانہ. واخر الدعوانا الحمدلله.